قدرمنو په پښتنو کې به ډېر کم داسې څوک وي چې د نانا صاحب نوم یې نه وي اورېدلی. نانا صاحب، میا صاحب، میا عبدالحکیم کاکړ دا رنګه په نومونو باندې مشهوره دی. ډېر زیات مشهوره چې دی په نانک او په نانا صاحب باندې دی. نانا صاحب څوک وی له کومې خوا راغلی او څه له مشهوره سوی پر دې باندې ناسته در سره کومه. موږ د تاریخ شخصیت دی او دلته بیخي ډېر په غاړو کې یادیږي، په نورو فوکلوري اصنافو کې یاد سوی دی. نه کوي د خدای رښتیا یا زورور نه دی. نانا یادو د موږ دلې پر چوټیالۍ پروته نانکه په کږو غاړو کې، مطلب هر څه کې نانا صاحب دومره یاد سوی دی. که نازک رالی غوزی له نانا ژنګ د رڼم کاری له، دا داسې دعاګانې ځینې غواړي خلکو داسې کرامت له وجې هلته ورځي، خپل داسې عقیدت ورته لري، دعاګانې کوي د پر مزار باندې. نو نانا صاحب چې دی په میا عبدالحکیم باندې مشهور ویل کېږي چې اصل نوم چې دی عبدالحکیم و. دا د ملا یا اخندزاده اسکندر شاه زوی و. په کام کاکړ و، په کاکړ کې سنټیا و، په سنټیا کې له شموزۍ پښې څخه د تعلق درلودی. په خانوزۍ کې زوکړی و. د زوکړي زمانه چې ده داسې کنفرمه نه ده معلومه ده. صاحبزاده صاحب حمیدالله، پروفیسر صاحبزاده حمیدالله تجزیه د هغه وایي چې د 1100 هجري قمري کال شاوخوا به زوکړی وي چې د 1401 عیسوي سره برابرېږي او 88 یا 1 اوس نو که دی لږ مخته دی لږ شاته دی اټکل دی ښه. نو دا سړی چې دی د پلار تر سایه لاندې د هلته په خانوزۍ کې هغه لومړنۍ زده کړې کوي. ویل کېږي چې د ده مور هم نیکه ښځه وه. کله چې د ده مور د ده په کوچنیوالي یعنې د طب پر وخت مړه سوه نو پلار یې بیا دویم واده وکړي. د دویم واده له جوره د ده او د میرې تعلقات داسې خاص خوندور نه ول. نو د بې خونده تعلق له جوره دا سړی د پښین پر خوا د خپل سبق دپاره روانېږي. دورې خپل سبق وایي چې کومې د مدرسې او د ماجت هغه زمانه کې کومې زده کړي وې. مروجه، پنج کتاب، د شورسولات، کودري ده دغه به طالبانو ویل. نو دا یې ویلي دي. بیا د لوړې زده کړې دپاره چې دلته رواج و، لوی علما چې و، لوی ادارې چې وې دا په کندهار کې وې. نو دا سړی هم د کندهار پر خوا باندې ځي د خپلې لوړې زده کړې دپاره. دورې چې دی استوګن کېږي، خپله لوړه زده کړه ترسره کوي. او دغه د میرې سلوک چې دی دا پر ده باندې دونې اثرات درلودلي وو چې د کور پر خوا باندې بیا راتګ چې دی دا د ده له لاسه نه کېدی. کور ته بیا زړه نه غوښتی. نو د هلته په کندهار کې استوګن پاته سوی و. ویل کېږي چې د هغه زمانه وه چې میرویس نیکه د کندهار باچا و او ګورګین خان یې وزلی و. نو دغه زموږ میا صاحب چې دی دا د هلته استوګن کېږي. کله چې د تاریخ سلطاني چې په بمبئی کې چاپ سوی دی د هغه په حواله باندې سړی څه خبرې ووایي نو د هلته صرف دی، نحوه د منطق دی، علم حدیث دی، علم تفسیر دی، قرآن پاک دا یې داسې لوستی و چې ډېر د لوړې درجې تر کماله پورې پکې رسېدلی و. بدي یې لوستی و، بیان یې لوستی و، معانی یې لوستی و. او دارنګه چې هغه کوم مروجه علوم دا یې ټول لوستی و. خو د ده زیات شوق د طریقت پر خوا وی. په هغه زمانه کې د سید لال جیونګر نومي سړي چې دی دا د لومړی پیر یادېږي. د دغه مریدي شروع کړې وله او د دغه پیر څخه د کراماتو په اړه د طریقت په اړه زده کړه کوله. د هلته د ده په ناسته کې دی ولوړ کمال او فیض ته رسېدلی و. د دغه پیر سید لال چې ورته وایي د دغه سر په خلاصه وي چې دا ډېر رسېدلی دی، ډېر لوړ دی. نو زیاته زما تر وس تر دی. د ده کرامات، د هغه علمي صلاحیت دا لوړ سو. نو بیا دی ورته وایي چې له دغه پس به ته ځې زما پیر دی په پېښور کې شیخ عبدالغفور نقشبندي نومېږي. دغه سره به اړه دا نوره زده کړه به د هلته کوي. کله چې ویل کېږي نانا صاحب د کندهار له خوا څخه راځي پېښور ته نو دغه شیخ عبدالغفور نقشبندي له دغه څخه د نقشبندي طریقې زده کړه کوي. ویل کېږي چې دا په اصل کې د کشمیرو په لاهور کې پاته سوی و. نو د هلته زده کړه په لاهور کې کړې او بیا راغلی په پېښور کې استوګن وي. ځینې کتابونه وایي چې دا ګسه د میا عمر څمکني استاد هم و، د هغه پیر هم و. نو دلته د ده په لاس باندې ډېره زده کړه کوي، ډېر څه ترلاسه کوي د شریعت په اړه، د طریقت په اړه. بیا دغه لال چې دی بیا دغه استاد چې دی دغه مولانا عبدالغفور یا پیر شیخ عبدالغفور نقشبندي دغه بیا وده ته وایي چې اوس له لاله څخه ماله رالې بیا له ما څخه هم تا دونې فیض حاصله کوي یا ترلاسه کوي.
ته اوس زما هم تر وس درجې لوړ سوې په درجه کې، نو ته داسې وکړه چې په لاهور کې چې کوم زما استاد دی مولانا علایار نومیږي یا شیخ علایار نومیږي، هغه ته ورسه، هغه به نور تا ته د لوړې زده کړې درجې در وښیي، هغه هم په دغه شریعت او طریقت کې به تا کمال درجې ته ورسوي. بیا کتابونو لیکلي دي چې نانا صاحب لاهور ته رالی، بیا د دغه طریقت د باطني او د حسي علومو په اړه بیا زده کړه کوي، د دغه پیر تر سایه لاندې د مرید په توګه اوسیږي. نو دا د ده زخم ډېر شان زده کوي، ډېر شان ترلاسه کوي، د کمال تر درجې پورې رسېږي. قادري طریقه ده، نقشبندي طریقه ده، په دواړو کې د لاس بری کېږي او بیا له لاهوره څخه ویل کېږي چې دا سړی د کندهار پر خوا ځي، هلته خپل درس و تدریس پیلوي. د په سر کې اول ما درته وویل چې د ډېرې زده کړې کړې وې د ظاهري او علومو څخه، یعنی عالم و ملا و، نو هلته په مدرسو کې د درس و تدریس کار پیل کړ، ډېر شاګردان یې درلودل، خو د ده زور او ترجیح وه هغه د طریقت پر خوا وه. طالبانو استفاده ځینې کوله، په دغه حال کې بیا د روحاني شاګردان هم پیدا کړل چې دغه د پیرۍ او د طریقت په لار کې د ده مریدان وګرځېدل. دغه لاره چې وه دا دته شهرت ور په برخه کوي. دا یاد له راستې مریدان یې ډېر سو، په زراو ته شمېر ورسېدی او دغه د مریدانو ډېرېده، پر ده راټولېده، دغه دا تاوان ورکوي چې د درباریانو خلکو په نظر کې دا یو خبره د روایت رښتیا ده که نه ده. نو دا زه نسم ویلی. دغو درباریانو ښکار دغه وي شیطانیانې کوي باچا ته وایي. په دغه زمانه کې چې د ده شهرت ډېر لوړ سوی و، نو باچا شاه حسین په کندهار کې د هغه درباریانو حال ورړی چې دا سړي باندې ډېر مریدان سره راکوړی دي. دا یو روایت دی، یاد یې له راست دی، او دا د تاریخ سلطاني په حواله باندې زه درته وایم چې صاحبزاده صاحب هم لیکلی دی. نو د دې خبرې پخلی کول پکار دي چې واقعي هم داسې شکایت سوی که یا. نو صاحبزاده صاحب وایي چې د 25 کاله په کندهار کې تیر کړي وو، د هلته د مریدان چې و دا ډېر و. څلورو باچاهانو زمانه چې وه دا د ډېره په ارامه تره کړې وه، لکه ما چې در وښو میرویس نیکه وی، عبدالله خان وی، دغه رنګه شاه محمود وی، بیا شاه اشرف وی. په دغه څلورو باچاهانو کې د ده په ژوند کې داسې خاص تکلیف نه وی راغلی. چې کله شاه حسین باچا سي نو بیا دا پیښې ورسره تړل سوي دي. ویل کېږي چې په 1146 هجري قمري کال کې دا سړی چې دی دا له کندهار زخب د باچا په حکم باندې ایستل سوی دی، شړل سوی دی. اوس نو دا خبره څونې حقیقت ته، څونې تعلق له حقیقت سره لري، دا شننه غواړي، څېړنه غواړي. اوس نو خبره سته. نو دی وایي د دغه بیکاره تعلقاتو له جوره یا د دغه روایت له جوره یا د دغه ویرې له جوره چې داسې نه باچایي ونیسي، نو د شاه حسین په زړه کې دغه ویره ور اچولې وله. نو د ښار وتلو حکم چې دی دا د 1103 زمانه ښول کېږي. دا سړی راوځي او د پښین پر خوا راځي، له پښینه څخه بیا د خانوزۍ پر خوا راځي چې دلته خپل پلار له قبر له ورځي، مزار پر جوړوي، یو کال د هلته تیروي. بیا راځي د تل چوټیالۍ پر خوا چې تر نن ورځې پورې د هلته د ده مزار دی. دا ټوله سیمه نن سبا په نانا صاحب باندې مشهوره ده. د علاقه د نانا صاحب ده، چیرې د ده مزار دی هغه نه ښیم. دا د تل چوټیالۍ دغه سیمه چې ده، دا دی چې پکې پټ دی، دا اوس نن سبا په جغرافیایي توګه ګرد نانا صاحب ګڼل کېږي. نو دا ډېر روایتونه ورسره تړلي دي چې ډېر ولي الله سړی و، ډېر بزرګ سړی و، کندهار ته ښرا وکړه، دغه باچا شاه حسین ته ښرا وکړه او بیا د درانیانو ته دعا هم کړې وه، ښرا هم کړې وه. دا ټولې خبرې راځي. نو ویل کېږي کله چې دی را روانېدی نو ټول مریدان پسې راووتل. بیا دی ورته درېدلی چې تاسو به نه راځئ، تاسو به خپل وطن نه پرېږدئ، زه ځم، زه د دې سیمې نه یم. نو په دا کې ځینې مریدانو ډېر ژړل، ویل هغه ویل موږ نه پاتېږو. دا هم له ځان سره روان کړي وو او تر مرګه پورې له ده سره د هلته په چوټیالۍ کې پاته سو. دغه د خانوزۍ راتګ، د پلار مزار جوړول، بیا یو کال د هلته تېرول. په دغه کې هم بېلابېل روایتونه سته. په پښین کې له خلکو مځکه غوښتې ده، نه یې ده ورکړې. بیا په خانوزۍ کې مځکه غوښتې ده. دا سته. دا صاحبزاده صاحب هم لیکلي دي چې دا رنګه روایت سته. اوس شننه غواړي چې تر کومه دا خبره رښتیا ده او که دروغ دي. ویل کېږي چې په چوټیالۍ کې د ژوند دا وروستي 5-6 کلونه چې دي دا د هلته تېروي. په 1154 یا 53 هجري قمري کال کې دغه لوی شخصیت، دغه بزرګ شخصیت چې دی مړه کېږي او د هلته خاورو ته سپارل کېږي او په مزار پر جوړېږي. تر نن ورځې پورې چې دا زه نن درته غږېږم، تر نن ورځې پورې د ده مزار دی، لنګر دی، دنیا وراځي د ده زیارت ته، عقیدت او احترام ورته لري. او دا لنګر چې دی دا چلیږي، دا خلک چلوي او دغه پیسې په خپله پرې کوي. هره ورځ خلک غریبان ده، وږي خلک چې وي، بې وسه خلک چې وي، دا مړۍ پکې خوري. نو د ده په اړه ویل کېږي چې واده یې نه وی کړی، نو اولاد یې نه درلودی. مصنف وي، لیکوال وي، د تصوف په اړه باندې کتابونه چاپ سوي دي.
مشهور دي، 6 رسالې لري. یو حسن الایمان دی چې حافظ خان محمد چاپ کړی په 1483 هجري قمري کال کې. دغه رنګه مقامات تصوف یا مقامات توحید دا بیا د کتاب دی، خو دا کتابونه چې دي مجموعه رسائل و 6 رسالې پکښې دي. نو دا 6 رسالې او دغه 2 کتابونه یعنی 8 قریب تصنیفونه چې موږ ته په لاس راغلي دي دا ګډ په فارسي ژبه باندې زمانه داسې ده چې په فارسي باندې رواج دی. دا د ازار خبرې چې کېږي چې په شاه حسین پسې اشراوې کړي وې 3 کاله د ده له راوتلو پس په 1151 هجري قمري کال کې نادر افشار پر کندهار برید کوي او د شاه حسین باچي ور ختموي او دی تړلی بای. نو دا هم سته. نو دارنګه د کندهار باچي ډېر روایتونه دا دي چې د په شرا باندې بیا د شاه حسین باچي ختمیږي، نادر افشار غوندې ظالم پر مسلط کیږي. یو روایت د بزرګۍ او د شیخۍ په اړه د کرامت په اړه هم ډېر روایتونه شته. وایي کله چې له کندهاره راوتی پر دا لاره باندې په ده باندې باقاعده درختې پسې سوي وې. دلته ګسه متل دی ته بیخي نانا صاحب چې درختې په پسې روان وي، د متل رنګ یې اخیستی دي، تر کومه ځایه پورې رښتیا دي دا شننه غواړي. نو دغه ویل کېږي چې کله احمدشاه بابا په کوچنیوالي باندې نانا صاحب لیدلی و، راغوښتی و، پر سر یې لاس تېر کړی، دعا یې ورته کړې. یو شه مرید او شاګرد حال ځین کړی و چې دا څوک دی، د دغه په تندي کې ماته د باچهي اثار ښکاره کېږي. دا خبره په نانا صاحب پورې تړلې ده. دا صاحبزاده صاحب هم حواله ورکړې ده، تاسو یې کتلی سئ. صاحبزاده صاحب وایي چې بیا دغه سړی چې دی په 1160 کې د افغانستان باچا سي احمدشاه بابا نومیږي. نو دا وایي د په کوچنیوالي راغوښتی په تندي کې دا لیکه لیدلی و. نو کرامت خو د اولیا لري، نو ښایي دی په پوهېدلی وي په هغه زمانه کې. دا خبره هم په ده پورې تړل کېږي. کله چې دی راوځي په پښتو شاعري کې د ده په اړه ډېرې بدلې شته چې صاحبزاده صاحب هم ذکر کړي دي. تر ټولو د افسوس خبره دا ده چې د کندهار یاداشتونه دا کتاب دی، په دې کتاب کې رشاد صاحب بېشمېره شخصیات راوړي دي، خو افسوس دا دی چې د نانا صاحب ذکر نشته. زه نه پوهېږم چې رشاد صاحب څه له دې ته نه دي پام شوي چې د میا عبدالحکیم نانا صاحب غوندې شخصیت په دې کتاب کې ولې نه ذکر کېږي چې 25 کاله په کندهار کې تېروي او دا دومره روایت. نو دې ته غور پکار دی چې دا څه نه دی راغلی. اوس رشاد صاحب خو نشته، اروا دې شاده وي، خو شننه غواړي چې د په کوم حیثیت یې له کړی دی، پام یې نه دی راغلی او که د کندهار نه دی بللی په دې وجه یې له کړی دی. دا هم شته. اوس نو د ده په اړه چې کومې بدلې شته زموږ په فولکلور کې د عوام په خوله کې دا ټول خلک چې دي دا یې وایي عام مشهور دي. تاسې یې واورئ، زه بې څه شعرونه در سره شریک کړم. یوه بدل ده: میا د ښاره زه راووت شاه حسین په ژړا، یاره هېچ چا ځای ورنه کوي چې میا تور دی د باچا. میا د ښاره زه راووت ریګ راتۍ په سلامي، مریدانو غږ پر وکئ پیره ته بسې خوني. ډول زما تر وس و تېره زه نو څه وکم باري، پیر چې مخ بیرته راکوش کړي ریګ مې سو پر خپل مقام. میا د ښاره رازوت مریدان و په پسې د زړه یار نور محمد و، که مې غوث و د زمانې چې تا نه وینو صاحبه زموږ به سترګې څېړندې، د سر سترګې یې سوې غوزارې، د زړه سترګې سوې بینا. میا د ښاره زه راووت د کوژخ ونې راتلې. ګورئ ونې را روانې وې، درختې پسې را روانې وې، څوک پر سر و سایوان سوې، څوک په پښو ور ولوېدې. دا د میا نانک یا د میا نازک پښې مې ورګرګې لګېدې. دغه نورې نقشې ولاړې د جوړنګ نقشه لادا ده. د میا له ښاره زه راووت دی راتلی په کاریزو، ډول ځای در څخه غواړم رایې کوي د کام توبرو. نورو ټولو ورته وکړ یو مې نه راتلی پر پیر ول یو دې مد وکېږه تر 7 پیړیو تنها. یوه سړي انکار ورته کړی، بیا وایي د شراب پسې کړې وه چې تر 7 پیړیو یې کړ وی، یو زوی بیا پیدا کېدی. دا ګور دا په بدلو کې راغلی دی. نو روایت دي تر کومه ځایه پورې رښتیا دي شننه غواړي. میا د ښاره زه راووت دی وتل ته سو شوا، ناګهانه غږ پر وسو شادیزي ویو غوبه و یو کڼ و سپین سری یا سپین ژیری داسې دی، ورصفا یې کړه جامه، پیر وهلې په چمبه و ناز یې ډېرو پر مولا. دا بدل ده. بله بدل د میا صاحب یې ویست شاه حسین له دغه ښاره غرقې باچهي سو د پیرانو له ازاره یا د پیرانو له ګفتاره، داسې هم ویل کېږي. میا صاحب یې ویست شاه حسین به څه در وکړي، ریګې را چپکئ خاورې باسي په توبرو کې. دا ځای و د نیکانو اوس پراته دي په مندو کې څه ماجت د پیرو وس ولاړ دی لکه ګاره. څه ماجت د پیرو
څه ماجد د پیرو اوس ولاړ دی لکه گاړه میا صاحب چې وایي څه ګناه څه تقصیر پروت په خپل مکانو خالق نظر پر پیرو د خالق نظر پر پیرو بیخ د ځان وکش دا د میا صاحب تاثیر ښه غش یې وخوړ جوړ به نسي د دې واره میا صاحب چې وایي شاه حسین دا تادا وکړه د ذاکر پرند راوخوت پر هغه ځای پاتا وکړه مخ چې یې ورکوش کوي د جوش پیر ژړا وکړه ولرب ارمان راکې د فیرانو له ګفتاره میا صاحب چې وایي د سر سترګې ړندې سوې میا چې لاس پر تیر کوي دا د زړه سترګې یې ښې سوې د کوژک پر بند راوخت ونې ټولې په پسکږې سوې ونه د جوړنګ دی که جوړ تګ برابر پر سر راله پخوانی لیکدود یې ویلی سم نسم میا صاحب چې ویس پروت د تل په چوټیالۍ کې مدام دی حاضریږي د پیرانو په ټولۍ کې ما ته په خوب راغی پروت په لوړه امباکۍ کې کښېنه ما صدیقه چې ولاړ نسې له دې ښاره ما صدیقه نو شاید دا د صدیق نومي سړي بدل وي چې څوک دی په هغه زمانه کې په دې پسې لیکلې ده غرض دا چې میا صاحب واقعي هم لوی شخصیت دی بزرګ شخصیت دی تر اوسه پورې د کرامت نارې سته مزار کې دا سته هر څوک ورځي کرامت لی ورځي دواله ورځي او خلک عقیدت ورته لري تر نن ورځې پورې د ده لنګر چې دی هغه رنګه روان چلیږي